شان مصطفی وګورا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای و موږ ناس نبی علیہ السلام سره یو باندې چیرالو کلیوال او دغه وخت اسلام نو قبول کړي. نبی علیہ السلام قال لالو عرض کو بما عارف انك نبي، ما ته بسنګ پته لګي چې ته د الله نبی، تا خدا وکړي چې ته د الله نبی، ما ته بسنګ پته لګي، ما تم سم معجزه وخیا چې زم در باندې ایمان وروړم. دا ډېر ګران کار دی چې آمنے سامنے سړی نه داسې معجزه غواړي چې په هغې سره ستا د زړه تسلي وشي. نبی علیہ السلام فرمایي ان دعوت هذا العزق من هذه النخله تشهد اني رسول الله. د کجوري باندې ولاړه وه. نبی علیہ السلام فرمایي که زه د دې کجوري د شاخ ته اشاره وکړم او دک شاخ زما د نبوت او زما د رسالت گواهی ورکړي، بیا به ایمان قبول کړي. بالکل به ایمان قبول کوم. لکه دا څنګه کېدی شي چې د ونې شاخ پاڼې دا به د الله د نبی د نبوت اظهار کوي، گواهی به ورکوي. ویجی بالکل به ایمان قبول کوم. فدعاه رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام هغه شاخ طرف ته اشاره وکړه، دلته راشه. فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي عليه السلام. هغه شاخ د ونې نه د انسان په شکل کې څنګه چې انسان د ونې نه راکوزېږي، هغه راکوشو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړاندې ډېر عاجزۍ سره پیش. هغه شاخ معجزه ده چې کله دا منظر هغه ولیدلو، نبی علیہ السلام فرمایل ارجع، اوس واپس شه. فعاد، هغه شاخ واپس لاړو، په خپل ځای باندې فت شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربي ته اوس وایا ایمان وروړې کو نه وروړې. فاسلم الاعرابي، فاکذا هغه عربي ایمان قبول کړ. دون لوی مقام دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت گواهی حیوانات ورکړه دا. یو صحابه کرام ناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارګر یو باندې چې هغه د سمساره ده د قتل کړي وا. هغه وخت کې بخل کو خوړه زوب وته ویل کېږي، بدی اوګه باندې پرتا وا رالو. یو رګه کوم پیغمبر د چې خلکو ته وایي زدا الله نبی ما نن په پته لګي. اسم ساره مخه ته ورلړا دا اته چې زدا الله نبی مو یاو زوې ما په دې سمساری او ول چې ته د الله نبی زم در باندې ایمان وروړو. یو خمړه دا بل حیوان د خبرې نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاکیدن تاسو کې ایمان پروړې بیا بالکل وجه ایمان وروړم. مفهوم حدیث دا څه دی؟ نبی علیہ السلام سمساری طرف ته وکتل او وی فرمایل یا رب اے سمساره، د الله په حکم سره سمساره سترګې وغړولې، شریر اوچت کو او ډیر خسته الفاظو کې نبی علیہ السلام نے جواب ورکړي لبیک وسعدیک یا زینم الوافا یوم القیامه. او خو زه ډیر نیک بخت ما ډیر وخت وره ما چې ماته د دوانو جهانو سردار आवाज وکړو. دا خو هغه شخصیت چې څوک وسره یو ځای شي نو دنیا آخرت یې خسته شي. زه ډیر بختور یم په سمسارو کې چې ماته د دوانو جهانو سردار आवाज وکړو. عربي حیران دی، دا خو ما وجلې با. نبی علیہ السلام ته تاسو کوي من انا، زسو کې هغه سمساره وته انت رسول رب العالمین، ته د الله رسول یې. قد افلح من صدقت، سوک چې تا خبره مني پتا ایمان وروړي دا کامیاب. وقد خاب من كذبت، سوک چې تا خبره نه مني ایمان در باندې نه وروړي دا ناکام. نبی علیہ السلام عربي ته کتل سره ایمان وروړي، بالکل ایمان وروړم کلمه راته وایا. دک شان د زموږ استاد پیغمبر حیوانات د نبی علیہ السلام د پیغمبره گواہی ورکړه دا. ولنن موتا دغه سنت په جسم نه مزین کو، زمون شکل صورت هغه سره ولې نه ملاويږي. د نبی علیہ السلام په مبارک لباس کې څه کمی ده چې زما په لباس کې اپ شان سنت نشتا. زما چهره د هغه سره نه د يهودو سره کفارو سره زیاته ملاويږي. ولې کلم دا سوچ کړی د کو په دې حال کې لاړو او د نبی علیہ السلام سره ملاقات نصیب شي او رانه مخ واړی بیا په حوض کوثر باندې نبی علیہ السلام انکار وکړي چې نور کوم تل جام بیا کله کله دا تصورم کول پکار دي.